څوارلسمه سپاره یو باندې شلم رکو سوره نحل دیارلسم رکو څوارلسمه سپاره یو باندې شلم رکو سوره نحل پنځلسم رکو سوره نحل پنځلسم رکو بسم الله الرحمن الرحیم یوم تأتی کل نفس په هغه ورځ باندې به راتګ کوي هر یو نفس تجادل عن نفسها چې دی به خپل ځان سره په جګړه وي وتوفا کل نفس پوره به ورکېږي هر یو نفس ته ما عملت هغه چې دوی عمل کړی وهم لا یظلمون په داسې حال کې چې په دوی به ظلم نه وي وضرب الله مثلا الله مثال بیان کړو قریة یو کلی کانت آمنة چې امنوال کلی مطمئنة اطمینان ولیأتیها رزقها رغدا من کل مکان سحر کې دو سره به هرې خوانه دوی ته سحر به روزانه به دوی ته هرې خوانه ښه روزي راتله په کثرت سره فکفرت بانعم الله دوی د الله نعمتونو ناشکري وکړه فاذاق الله لباس الجوع والخوف الله دوی ته ور واغوستلو لباس د لوږې او د یارې بما كانوا يصنعون په سبب د دوی کارونو ولقد جاءهم رسول منهم بېشکه ضرور دوی خواته راغه رسولان د دوی نه فکذبوه دوی هغه دروغجن وګرځول فاخذهم العذاب پس دوی لره عذاب نیسل وکړو وهم ظالمون په داسې حال کې چې دوی بې انصاف و فکلوا خورئ مما غسنا رزقکم الله چې الله تاسو ته روزي درکړې حلالا طیبه حلال او پاک واشکروا نعمت الله الله نعمتونو شکر ادا کوئ ان کنتم ایاه تعبدون که تاسو د عبادت کوئ خاص انما حرم علیکم المیتة بېشکه د حرام کړی دی په تاسو باندې مردار زناور والدمه او وینه ولحم الخنزیر او د خنزیر غوښه وما اهل لغیر الله به او هر هغه ځناور چې په وخت ذبح الله نه علاوه بل څوک نوم یاد کړلی شي فمن اضطر غیر باغ پس څوک چې لاچاره وي نه خواهش پسې تګ کوونکی ولا عاد او نه حد نه تجاوز کوونکی فإن الله غفور رحیم پس بېشکه الله بخونکی مهربان دی ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذبا او تاسو مه وایئ چې تاسو په ژبو باندې راشي دروغ هذا حلال چې دا حلال دی وهذا حرام او دا حرام دی لتفتروا علی الله الکذب ادا چې تاسو الله باندې دروغ وتړئ ان الذين يفترون على الله الكذب بشک هغه خلق چې الله باندې دروغ تړي لا يفلحون دې خلقو به ښېګړه نه وي متاع قلیل دوی د پاره لږ سامان دی ولهم عذاب علیم او دوی د پاره دردوال عذاب دی وعلى الذين هادوا او هغه خلق چې یهودیان دي حرمنا مونږ حرام کړي ما قصصنا علیک من قبل چې مونږ کیسه درته بیان کړه کوم شیزونه چې مونږ په دوی حرام کړي دي نه مخکې وما ظلمناهم او مونږ ظلم نه دی کړی ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کوونکي ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله بیا بېشک رب دستا هغه خلق چانه چې په ناپوهۍ سره د ګناه کارونه وشو ثم تابوا بیا یې د ستا رب ته توبه وباسله من بعد ذلک دې نه وروستو واصلحوا او ځان یې صحیح کړو ان ربک من بعدها بېشک رب دستا دې نه وروستو لغفور رحیم ضرور بخونکی مهربان دی